بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب والله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. يوم دعواني نشن بڑے مرکزی صوبائی الجدود وعدنو قابل قدر قابل احترام کارکنان و گروہ کشران و السلام علیکم. نننے پروگرام جو مولانا خاندے شہید مبارک ہے اور اگے سرا سرا شمت کے شہداء خاص کر عوامی نے بڑھائے دار خدا بھگوان کی زندگی دے کراچے شہداء دی درجہ کے زمین پر خبر کی فتون 11-12 خلق شہید ہوئے ہیں. اللہ نے علی درجات نور مجد کی اور نئے پروگرام صرف مولانا خاندیر میں وہ کانپور بیرو مبارک کے منگ اچانک رہو تاسو د ټولو ډېره مهرباني چې تاسو د دې ګرمۍ کې یو خو نن ګرمي وه اوس هم ګرمي ده او د دې په وجه باندې مونږ دا غواړو چې دا پروګرام مونږ سټارټ کړو. مونږ دا غواړو چې دا پروګرام مونږ سټارټ کړو نو د دې وجه مونږ تقریرونه زیات ونه کړل په هغې معذرت غواړو. حقیقت دا دی چې مونږ بدقسمته قوم یو او داسې ډېرې واقعګانې د مشرانو سره چې د باچاخان بابا نه راوالي نو یو تاریخ دی. په هر وخت کې زمونږ د پاټۍ سره په څه نه څه زاویه باندې ظلم زیاتې دا شوی، لیکن الحمدلله د باچاخان بابا سوچ او فکر هغه په نان وایلنس په عدم تشدد دی او د هغې په برکت باندې نن هم موږ په خپل مرکز کې ناست یو. نن هم دعا ته خلک موږ ته میلاویږي، نن هم دلته خلک دعا کوي زموږ په شهدا پسې. لیکن دا بل طرفه چې دا روزانه کله شهیدان کېږي یا وژل کېږي یا قتل کېږي او خوارجو له نیم دي چې پرون کوم مهاجرو بیا جهادي شو او اوس خوارج شو. دا حقیقتونه د وخت نه مخکې د باچاخان بابا د ولی خان بابا په وخت کې دا ټولې خبرې ښکاره شوي. دا یو پوینټ ویلی شوی چې نن د ټوپک مخه د افغانستان طرف ته ده چې پاکستان ته شي بیا به شي. بهرحال زه به دا وایم چې زمونږ قوم بدقسمت هم دی، ساده هم دی او په لارج کې راځي. بدقسمته دې ته نه ګوري چې دا زه قوم څوک وایم. زه نن هم دا حلبیان وایم چې مولانا خاندیر چا شهید کړی دا ګوته چې چا یې دا ډریګل باندې چلولې ده دغه هم پښتونو، دغه هم بلی نام مسلمانو. مونږ د دې بلی نام مسلمانانو او د دغې پښتنو نه دا تپوس کوو چې ګټه دې څه وکړه، خپل د آخرت تباه کړ او د بل یو معصوم انسان د زندګي واسطه. په قرآن کې وایي د یو انسان قتل د پوره انسانیت قتل دی. تا پوره انسانیت قتل کړ، ګټه دې کور ته څه وړه، صرف 2 پیسې یا د چا په سازش کې یا په بېقوفتیا خو زه خو دې مړ کړم. خو الحمدلله بیا الحمدلله مونږ د شهداو په لیست کې راځو. زمونږ چې څومره ملګري دي او مونږ د شهادت مرګ غواړو. د شهادت مرګ د نصیب خلکو ته میلاویږي. مونږ د الله تعالی په دې دنیا کې عزت او رسپیکټ هم راکړی او د شهداو په لیست خوشحاله یو. مونږ د الله تعالی د قاتلانو د صف نه وساتي. مونږ د الله تعالی د فسادیانو، بغالیانو او د بدلیتو خلکو د صف نه وساتي. دا خپله پارټي زمونږ باندې عزیز ده. د باچاخان سوچ مونږ ته قبول او منظور دی. دا بهترین او د مذهب په دیار الحمدلله زمونږ پارټي د انسانیت خدمت کول غواړي. مونږ په انسانیت یقین ساتو، لہذا ضمیر مو ملامت نه دی. نن هم چې زه د ایو کالو په عمر کې راځم سترګې نظر مې پرابلم دی. زه چې کوم ځای ته ځم والله په بلا زما دا نیت دی چې زه عبادت کوم، باقي کار د الله دی. زه به خپل کوشش کوم، موږ به تاسو ټول به کوشش کوو، کار نو الله ته پرېږدی. الله تعالی خپلې فیصلې په خپله ډېرې ښې کولی شي. هغه زورور دی، هغه قادر دی، هغه د ښې فیصلې ورځي. هغه خلک چې زمونږ خلاف مونږ ته کافر وي هغه په خپله سترګه لاړل. د دغې خلکو دا قتل دا کوم چې ځان ته طالبان وایي او بل ته کافر وایي د ده په خپله عقیده دغه انټرویوګانې رالې په ټیویانو کې رالې چې کله یې وړي یو تپوس چې کوي کلمه نه ورځي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم نه ورځي او راغلی د ده لګي جهاد ته. اوس ته ما ته دا ووایه چې دا اوس کوم جهاد دی، دا د چا سره کوي؟ مسلمان وژني. بهرحال
خلاصه دا ده چې وروڼو په کراچۍ چې کوم را روان اوس وخت دی هغه نور هم د تکلیف دی د دې موقع نه زه دا یو پیغام ضرور اخلم چې نن په سند کې دننه په حیدرآباد کې په نوابشاه کې په سانګړ کې پښتنو قوم ته تکلیف دی نن په پورا پنجاب کې پښتون ته تکلیف دی نن په پورا خیبر پختونخوا ته تکلیف دی وروڼو که موږ نن شعور او سوچ نه کار وانه نو زموږ به را روان مذکر سوي زما بچي د څه پاتې کوو زما په سوچ مطابق پکار خو دا دی چې موږ دا شته کسان د خپلې پارټۍ د پنجاب مخې ته بولو څرنګه چې موږ په دې وخت کې په سر حسین کونسل کې کمیټیانې راکړي د را روان وخت د الیکشن تیاریانې موږ پکار دي چې موږ نن د شعور نه کار واخلو د حسد د بغل او د خپل مفادات ختم کړو او د پارټۍ مفاد ته او د پښتون قوم مفاد ته نظر وچلوو نن هر سړی وایي چې بھائی زه لیډر جوړ شي ورور لیډر ټول نه جوړېږي لیډر به هم جوړېږي یا به بل جوړېږي کار به ټول کوو د چا موږ د عوامي نیشنل پارټۍ نوم پکار دی اگر که څوک چیرمین جوړ شو که څوک ایم پی اے جوړ شو او که څوک کونسلر جوړېږي خو پکار دی چې د ایم پي نوم راشي موږ به په خپل کار توجه ورکړو موږ ته پکار دا دی چې موږ په خپلو آبادو کې خپل ووټ بینک کې کوو چې کوم زموږ د عہدهدار دي په یوه یونیورسټي کې موږ سره 52 عہدهدار دي د 52 عہدهدارو 52 خاندانونه دي په یو خاندان کې چې 1500 ووټ واچوي نو دا 250 او 300 ووټ ورکړل شو او بیا هغوی ته ووایي چې تاسو سره وځئ او خپل نور رشته دار راپیدا کړئ ستا رشته دار د هر سړي بیا خاندان تعلقات دوستۍ دي چې یو سړی راپاڅي او هغه 10 کسان نور شامل دي او بیا 10 خاندانه شو د هغې هغه ووټ چې میلاو کړي نو د یو کور نه 100 موټر 200 جوړېږي او چې دغه شان ډېر شمارې وکړي نو په یونیورسټي کې به زموږ چیرمین هم راځي پوسټران هم راځي او ستاسو وجود به تسلیمېږي را روان وخت د پښتون لپاره په پوره پاکستان کې بالخصوص په کراچۍ کې او په سند کې د تکلیف دی زما کار د مشر د حیثیت تاسو ته تا درکولی مخکې د ستاسو او ستاسو ایمان که تاسو خپل ذاتي مفادات وکړو تاسو خپل اردو لپاره کار وکړو تاسو د خپل نوم لپاره کار وکړو هغه قوم ته نشي کولی چې دی د نوم لپاره کار کوي موږ به د خدای مخلوق د خدمت لپاره کوو او د عبادت په لور به کوو او په ایماندارۍ به کوو او د ځان نه بهتر سړي له عزت ورکوو او په دنیا کې چې کومو خلکو عزت ګټلی دی د هغې واحد یوه فلسفه ده او هغه فلسفه دا ده چې بل له عزت ورکړه نو عزت واخله که د چا په دماغ کې دا خبره راځي چې زه به چا ته عزت نه ورکوم او ما ته به عزت میلاو شي دا همزیادي ده دا بېوقفتیا ده دا د ده خپله غلطي ده او په ښکاره یې کوي عزت به ورکوي عزت مانا ده ولې چې باچامان بابا وایي چې پښتون نو پښتنه ده که تاسو پاڅېدئ او د خپله انام قربان کړه او ګاونډي له ورغی د سره دوی له ورغی او په هغه لاس راکاږو هغه ته ورور وي هغه ته دوست وي هغه سره مینه وکړه هغه سره محبت وکړو دنیا ستا ده په نفرت باندې خپل کور نشو کړی او په مینه ټوله فاریه کړی چې د ساده فلسفه ساده خبرې زما دا ایمان دی چې تاسو دا خلک حلفاً دا وعده وکړي چې موږ به په مخلصۍ د قوم د مفاد لپاره کار کوو په دې کې د الله برکت هم دی او په دې کې ستاسو عزت هم دی او د هر پښتون او زموږ ګټه هغه دا ده چې یو تانې ته یا یو عدالت ته ورشي او ته د وایي د ان پي چې هغه تاته سلام وکړي چې تا له عزت د ان پي والا د اصولو خلاف دی او بېشکه دا زموږ مشرانو کړي هغې پیدا وو هغې همیشه د صفا وینا سیاست کړی او نن هم دنیا د هغې قدر کوي صرف فرق دا دی چې موږ مرده پرست وو د مرګ نه پس یادو نن موږ باچاخان به یادوو نن ولي خان هم یادوو اسپتیا ولي نه یادوو د مرګ نه پس به هغه هم یادوو نن به هیبت ته بل وایو سبا به بیا هیبت ته ښه وایو دا موږ مرده پرست وو زه دا منم لیکن ورو نن د سوچ وخت دی که موږ نن په دې ښکاره حالاتو کې د
لکه پرون په حیدرآباد کې یو سړی دی چې هغه د 1972 نه باید کار نګره پاتې کېږي هلته پراپرټي ده هلته شوروم دی هلته کاروبار دی او ډي سي او ایس ایس پي راځي او ورته وایي چې ته به افغانې هغه ته وایي زما دا نظر زما سره د راشن کارډ زما دا سپورټونه هغه هېڅ هم نه منم ته به ځې ته به ورکېږې او بیا د هغې د زنانو بیا خبره وکړو او هغه بد ده چې د حیدرآباد نه هغه کسان جګ کړو عدالت ته لاړ موږ وکیلان وکړو عدالت اډر کړی چې دا سړی به په 28 تاریخ پیش کړی د هغې اډر باوجود هغه سړی اوچت کړ د حیدرآباد نه یې ولېږه کشمور ته او د هغه ځای نه یې اوچت کړ وایي دغه چمن ته یې ورساوه د چمن باډر ته یې ورساوه دلته د شوروم مالک دی د 1971 او د 72 نه پاتې کېږي د کروڑاو او د ارباو مالک دی نن د هغه سال دی نن هغه په چمن باډر کې هلته بیا ډي سي ته پیش شو ډي سي ته ډاکومنټ ورکړو هغه سړی هلته ډي سي رها کړو د ده ګرفتار کړی سړی نن په چمن باډر خلاص شوی زما سره خبرې وشوې موږ هلته خپل صوبایي صدر ته وینا وکړه چې بهی د ډي سي نه زه لیکلي ورکړه دا د ډي سي لیکلي به زمونږ دلته په های کورټ کې په کار راشي ورور د پښتنو سره نن دا حالت دی د موجوده حکومت د پیپل پارټۍ حکومت نن موږ یو د میر سره په څه مسله کې زه چې د میر ځای ته ننوتم یو پښتون راباسي قاضي په خیر راغلی بل پښتون ټول پښتانه هلته ناست او ټول په پیپل پارټۍ کې افسوس سړي دا ورکړي او خپل تعارف را سره کوي نو ته په پیپل پارټۍ کې یې او خپل پښتون خبره نشي کولی نو بیا خپلې پارټۍ کې څه کوي چې په پښتون ظلم کېږي او یو سړی باید پارټۍ کې وي یا یو سړی په پي ټي آی کې دی نن 15 صلیح چیرمینان د پي ټي آی لیکلي دي نو د پښتون نوم اخیستی شي نن په پیپل پارټۍ کې 104 چیرمینان دي څونه موږ پښتانه دي نن علي احمد څوک دی نن دغه لالا رحیم د سورابو د ټاون ناظر لا څوک دی او بیا راځي د خپل پښتون یا د خپل افغاني یا د خپل پاکستاني نوم نشانه دی نو په دغې ماټو کې کوئ څه خو تاسو خدای شرمولی یې انشاءالله دلته به شرمېږئ هلته به شرمېږئ د عوامي نېشنل پارټۍ د یو ایم پي اے دی د عوامي نېشنل پارټۍ د یو چیرمین دی خو د چا پلار خو د بده وګوري چې جهنم یې دی ما چې کومه خبره په جلسه کې هغه ورځ کړې وه چې د یوې شی نه په 13 زرو کې په 25,000 خلکو کې 2.5 خلک راغلي نو په هغې باندې بیا ما ته کنځل کوم چې 2.5 خلک غواړي موږ له 1500 راغله خدای دې تباه کړه خدای دې ړوند کړه نو ستاسو خو دومره چیرمینان راغلي په پیپل پارټۍ کې دومره راغلي په پي ټي آی کې نو لار نوې یا 92 چیرمینان په کراچۍ کې د جمهوریت اسلامي دي تاسو کې څومره پښتانه دي دغه یو پښتون د خپل قوم خبره کولی شي نو بیا یاره خبره وکړه چې ملي او یو ګڼي خو د خپل قوم سره خو یو که نه وروڼو د افسوس مقام دی د ژړا مقام دی په صلیح لږه په دوست لږه پښتنو وې د ایم پي یو چیرمین نشته ولې څه وایي ورته یو ایم پي اے نشته ولې څه وجه ده دا ښکاره خبره ده چې ته د خپل بچي حق غواړې او حق معلوم نه کړي مولانا خانزیر د خپلې صوبې د خپلې خاورې خبره کوله هغه د خپل قوم د بچي خبره کوله هغه د علم په ذریعه د قرآن او د حدیث نه ثابتوله او د هغه د خبرې جواب د چا سره نه انجام جواب دغه شو چې شهید نن خو که ته د خپل بچي حق غواړې د شاید دوشه پیدا او وجود د دې ټینشن نشته الحمدلله شکر الحمدلله مړي به ټول موږ به مرو په زرداري به مري دی به پرې قبر ته ځي دی به پاتې کېږي نه عمران خان به مري او مولانا بدرمان به مري او دا چې
بزان نوم د جماعت اسلامي غل دا وکړي حساب کتاب وکړي الله به حساب کوي تا د خدای بدلوګه د اختیار باوجود د دې مظلوم قوم سره څومره ظلم کړی نن موږ د خپل بچي حفاظت نشو کولی نن موږ خپل حق نشو ګټلی موږ سره چې کوم ظلم په ادارو کې روان دی نن زموږ یو ډاکټر په هغه حال کې د 21 کالو نه کار کوي ما سره هفته مخکې ملاقات ته راغلی سپېشلایزېشن یې کړی هغه ما ته فریاد کوي چې زه په هغه حال کې د 25 کالو ملازم یم او ما ته سره تعصب کېږي او ما سره ښه سلوک کېږي بچو تاسو یې فکر وکړئ چې ستا یو ډاکټر یو سپېشلایزېشن د بعد نه ایجوکیشن کړی صرف د هغه قصور چې پښتون دی په هغه خان مونږ د اسپتال کې هغه د سره تعصب کېږي نن په سیټي ګوډ عدالتونو کې لاړ شه عدالت یې پښتون نه وګوره نن پښتانه وکیلان په سمونو دي هغه ته کیس نه ملاويږي وایي چې ځان سندیان دي سندې چې د خیرپور نه راځي ځان در پنځه وکیلان خپل سندیان راولي هغه سندي وکیل چې ورشي هغه د پیسو باندې غواړي عدالت د رجسټریشن ورکړي نو ورکړي سندې او سره په سندې کې خبرې وکړي پښتون وکیل پنجابي وکیل حتی اور ماجر وکیلوں کو تکلیف کرے نن په راځي کې دو امکان ماته متحده وایي پنځه کې مېران دي 30 پیسې مېران دي پسروس تر گزاري او زموږ ساده قوم مونږ تعصب اخیستو مونږ د نفرتونو اخیستو زموږ نه لګي سره په ایمان وای سوچ به په دیوان کې زموږ نه لګي په خپل موسیقي د خپل پاټای له مرګ سره ده آیا دا قوم به ترجیح وکړي چې د کومې مونږ د خپل تعصب د خپل پاټای دنده د مرګ لپاره د خپل ځل نو باسو ترجیح شته صبر ہو نن بٹور ہر پل اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے ہمارے پارٹی میں آپس میں جو بھی اگر ناراضی ہے افغان یا گلے یا شرکے ہے چاہے وہ جائز جو ہے نا جائز ہو آج ہم سب کو ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں اور دائے ہو بدے خبرہ وہی تو اللہ نے ہمیں ہمارا فکواری بنا آج سے بھی اللہ مامان کے اللہ نے معاف کرو اور یہ آسان نظر نہیں اللہ وہی اتنا وقت میں بندیان معاف کہا تب تو دفتر میں معاف کہا ہے ایمان والے معاف کہا ہے تو تب تو دفتر میں سکی لگا ہے بڑے وقت معاف کی رٹون الاول ارسلے پر زڑکے دفتر ترج میں معاف ہے اور ذکر ذمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زمان پر سکر ہو 35 دن پر زمانہ اگست سے ہو جب دو پکاشوں کو اور خدا پر رسول میں قسمی تمہا پر خانہ کعبہ کا معاف کر دے نبی باوجود کہ 35 دن مگر میں اگست سے پروگرام سے اگست ہو اور مارو در پر بچی نہ ہے اور نستا پہ ہو مگر میں جب ہو لے اور خانہ کعبہ کی معاف کرو تمام پڑے دا غیرت کا ہوا ہے دا غیرت بکوائے دیو پر معاف کرائے انشاءاللہ اب ایمان آیا ہے بچر کا اندر ہوگا ہم لوگ پڑا مبارک جو ہوا ہے اگر مبارک شاہ تو پڑا نہیں دیتے کہ وہ ہوش ہمارا ہوگا پٹا لائی بزا جب نے آپ کو لے لی وہ خریمہ ہوا ہے مانا خوشحالہ سا تھا انام آباد سا تھا مینہ برکو روڑی برکو مینہ برکو محبت برکو گٹا پر مینہ کے دا پر روڑے کے دا پر احترام کے دا پر رسپیکٹ کے دا صرف چند اپنے خور اور مول عزت کو بنا کو انا من کو کو فتمان کو اپنا خور اور لونو مول راشي میں دوشي کنا وسدیودی پر ماشیدیودی دقه مسلمانی دا دقه مسلمانی علاوه چې د بل خور سره نه کوي د بل مسلمان ورور سره نه کوي ټول ورور ما کو فقط د بل سره ما د تاسو نه کنده وړي نه نه
पकड़ा जैसे कि माँ नूर जो क्या नूर हो गए अगम धर्मा जो सुंदर कंदर तो माता हो मान धर्मा ये जुड़ी किसना तो हसत नहीं जुड़ी